صفحه نمبر 57 علي ابن مديني رحمه الله. قديما لغنباس قال سفيان بين الحسن وسلمى انسان. سفيان وی چې د حسن په میس کې او دارنګ چې د حسن بصری په میس کې او سفیان په میس کې چې د شیشه د لکا یعنی واسطه دا د سلمہ او د حسن بصری. تاسو ما مخ کې ویلو چې حسن بصری په باره کې وی کیف یذل قوم فيه مثل حسن البصری. هغه قوم بسنګ د گمراهۍ شکار شي چې هغه کې د حسن بصری غوني شخصیت موجود وي. لکه مسلمہ بن عبد الملک دا د فاتح ایرانو او د رومو ډېر تکړه دغه د صفوان نه تپوس کو چې ته ماته د حسن بصری څه حال وای کنه ته دې صبر نغوه ته وی چې انه امرؤ سریرته كعلانته. دا یو داس سړی دی چې د چې ظاهر داس دی لکه څنګه باطن دی. د چې څنګه ظاهر دی د حسن بصری داسې باطن دی. وقوله كفعله او د قول داسې دی لکه څنګه فعل دی، یعنی فعل قول برابر دی. اذا امر کله چې ته حکم وشي نو د عمل کې په معروف معنی نو کان عمل الناس فيه د په خلکو کې زیات عمل کوونکی دی. و اذا انهى عن منکر او کله چې د من شي د منکر نه نو کان اترك الناس له په خلکو کې زیات پر خودین کې دی وی. او بیا غوي ولقد رأيته مستغنيا عن الناس ما دې لیدل چې د مستغنی او بے پروا د خلکو نه زاهدا بما في ايديهم چې خلکو په لاس کې وسود هغه نه به زهد اختیار او توجه به امن کولا. ورأيت الناس محتاجين اليه طالبين او ما خلقوا له چې خلک ته محتاج او طلب کوونکو مایند د سکاو. نو جرنل مسلم بن عبد الله چې کله دا خبر واوریدله نو دغه ته وی حسبک یا خالد حسبک یا خالد صفوان كيف يذل قوم فيه مثل حسن بصری. نو هغه قوم بسنګ د شکار شي د گمراهۍ چې هغه کې حسن بصری غو عظیم المرتبه انسان وی. لکا ګوره دغه یو بل خبره هم ولکا د چې ډېر بهادر انسان او د خیره زوی دی د مور نوم خیره او حسن بصری او هغه وینځو د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها. ام سلمہ نوم اصل کې چې دی یعنی هندا بنت سهیلو، لیکن مشهور په ام سلمہ سره دا ام المؤمنین دا د مؤمنانو مور تلک امهات المؤمنین کې راځي او دینه 383 احادیث مروي دي د ام سلمہ نه. او دا هغه زنانه د دې باره کې ویل دي چې دا په زمانه جاهل اسلام نه مخکې ډېر خط لیکلو کې ماړه نه و او په شاعرۍ کې او په هنر کې او په علم کې ام سلمہ چې دا ډېر لوی مقام لرلک. دا د نبی علیہ السلام بیبي د لک. نو حسن بصری چې کله پیدا شو نو دې ته پته ولګېده چې زما وینځه چې کوم کنیزک ته لکه د هغې بچی پیدا شو نو دوی یو دم چې دی دغه پسې اطلاع ولېږله چې حسن بصری بچی دې راوله ځان سره او توم راشه. نو خیره راغله چې کله راغله دا ډېره خوشحال سره باغ شو. نو بیا ورته وی چې اسمیت غلامکی تا خپل دې بچي نوم یې ایښی دی تجویز کړی دی چاته وی ام سلمہ چې دی خیره ته وی نغی کلا یا اما هرګه داسینس کې مورې زبتانه بغیر څنګه بدک بل ترکتو ذالک لکی لتختاری له من الاسماء ما تشائین. چته دې لپاره غوړه کې داسې نوم چې ستا کوم خوښ لکه ناغه وی چې نسمیه حسن الله برکت الله زرو دغه نوم موږ یو د الله په برکت باندې حسن لکه دغه بیا ورفعت ایدیهما دوه لاسونه اوچت کړو ودعت لهما بصالح الدعاء. ښه دعاګانې حسن بصری وکړي دعاګانو سره نو چې کله به دا کار لاړه کام کاج لکه نه نو د به جړل لکه حسن بصری بیا په دغه وخت کې چې دی د به څه چل کوو لکه حسن جړ شو نو دی به د اوچت کا په خپل ګوت کې په جولای کې په غېږه کې به واغسته او پای به وله ورکول لکه غلی به. نو علماء چې حسن بصری کې چې کوم فصاحت او بلاغت او جلالت نه هغه د ام المؤمنین دی وجه نه ځکه هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی بیبي پای سکلی ولکا یو او ډېر قداور چې کله دی وکړه چې نه دی یا الله دا څه عجیبه بچی دی څه کې در خوشتروت دا خو یو موتی ده صحیح ده که نه او چې صحت ته بوله ښځو قتل نو واقعي وایي دا خو عجیب بچی دی لکه یعنی مطلب هش کو زنانه لکه نو بیا دی په امهات المؤمنین په کورونو کې پاتې دی به زه ورون ته ختل ما دروازو ته به ختل ما نو دغه وجه نه کې چې کوم هغه غټ مقام راشه دین وجه نه چې د امهات المؤمنین سره پاتې شو. 14 کال باندې بیا پلار سره د بصری ته لاړ نو بیا هلته د حسن بصری شلک
په مدینه منوره کې د عبد الله ابن عباس نه قرآن وي، تجوید وي، تفسیر ته نه وي، او نور فقه، نور علوم د نور صحابه کرام نه وي. د علی رضی الله تعالی عنہ لیکن ډېر زیات پیروکار دی علی ولکا د علی کول له ډېر ترجیح ورکوله او هغه به لکه ډېر خوښو حسن بصری رحمه الله. اوس د یو واقعات اخم چې ډېر جرأتناک زه ته چې درې کسان ما ډېر جرأتناک کړي. یو شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمه الله چې هغه د ایوب خان یو ګورنر هغه له لته ورکړو هغه لاندې مارکیټ ته ورتولې هغه څه خبرو کړې شو قرآن مخکې نو ګورنر یې کتر او ورته ښه پرانا کې لکه دا په دغه کې سوتي په پینډای کې لاندې مارکیټ ته ورته راځه بازار مارکیټ هغه ته چې زه دې ته پته شته شیخ زه چې د ایوب خان ډیسپیم هغه زه محمد عربي ډیسپیم ته د ایوب خان ډیسپی او زه د امام الانبیاء ډیسپیم لک یو جرأت مې د دلی دلیو او بل جرأت مې چې د شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم الله خان رحمه الله ټول لاړ وفات شلو د هغه مې داسې لیدلی چې مولانا ولی خان صاحب اوس هم ژوندی دی الله دې ژوندی لري ډېر ښه عالم دی ښه ملګری زمونږ هغه وایي چې کله هغه ګورنر د سند چې کوم هغه لکه اجتماع مقرر کړه په کې جنرال مشرف راغلی دا ټول جنرالان هغه پکې راغلي نو په کې دا علما د هر پالټۍ نه د هر جماعت نه متخذ الخیال خیال کول لپاره چې دا شو مختلف مکاتب فکر او دیوبندیان پکې وو بریان پکې وو دارنګ اصحاب ظواهر پکې وو دارنګ نور پکې وو نو هر قسم علما نه پدې کې د دې مشر چې و د دې قافلې هغه شیخ سلیم الله خان رحمه الله نغه داسې قریب کرسی و د مجرد مشرف سره نو داسې خبرې شروع کړي چې نو مولانا سلیم الله خان سے په غصه کې چې غصه شو د الله سي داسې اوچت کا او د سټیټ له داسې راوتل غرب ته غرب یو کو جو د غرنګ متغیر شو جرنل تا ګوره په یو سوک باندې چې دی که نه هغه خپل ټیبل له سوک راوتله وی مونږ به ستا چې دی دا جبه راوباسو لکه دا ملک مونږ حاصل کړی دا زمونږ علماو حاصل کړی تاسو چې دی که نه لس کاله وروسته فوجیان راغلي ملک ته اول دا ملک مونږ حاصل کړی مونږ قربانۍ ورکړي دي زمونږ خلک مړ دی په دې کې که د کالج دي که د مدرسو دي که زمینداران دي یعنې قافله به غټه غټه روانه شله غټه غټه په قافله به روانه شله کوم ځای د هندوستان نه 3-3 هزار باندې مشتمل وه چې لاهور ته به رسېد 300 پاتې په لارې به ووجلی شو نن تاسو په تیاره باندې راغلی او دارنګې په تیاره باندې څه چل کوئ لکه یعنې په دې باندې دعوې کوئ نو شیخ سلیم الله خان رحم الله ته چې کله داسې هغه څه خبره غلطه وکړه چې غلطه وکړه شیخ سلیم الله خان صاحب چې د ټیبل لاس راوتله که نه سوکو یو غرب یې ورکو نو په هغې باندې داسې کپکپي راغله رنګ متغیر شو یو دم پاسې چې پاسېدو نو څه ټایم واغستې وي چې جرنل صاحب چې دی یو 15-20 منټ بعد به راځي نو دغه عالم تپوس کړي یو فوجي نه هغه فوجي چې هغه دغه ولکه صوت وي دا پښتونو هغه وی سړی دا مشر عالم چې کوم کنه دغه دومره روب راغی کنه دومره روب چې جنرال مشرف میچازي وبایدلی نه خاچ یو جرنل دی یو مولا نه میچازي به نه دی په هندستان ولسه مقابله وکړي په میدان کې سوچ ته کنه بیا لار چارچوبای ته غسل خانی ته اور الته وردی بدل کړه بیا راځي ایو حسن بصری خبره ته کوم چې دا ډېر لوی ضرورتناک انسانو اهل سیرو لیکل دي په باره کې او دارنګې داسې لیکلي چې حجاج بن یوسف په مخالفت کې چې کله هغه د عراق ګورنر جوړ شو که نه نو هغه په دور حکومت کې ظلم تشدد انتها وکړه ظلم او تشدد اختیار کړ حجاج بن یوسف د 1,20,000 کسان صبرن وجلو دومره قتل عام د کړ دی چا حجاج بن یوسف او چې کله مړ شو نو پتن چې 30,000 کسانو که سودا لکه په جیل کې په دې کې زنانه هم وي لکه نیم په نیمه زنانه وي نو دا حجاج بن یوسف مبارک وي نه په بصره کې دی په هغه کسانو کې چې هغه چې دی د دا سرکشي او ظلم او جبر او زبردستی چې دی یو د مخکې ته بړاو نه کړه بلکې داسې کارنامې وکړې چې ډټ کر کې مقابله وکړه حسن بصری رحمت الله علیه او حق بات د ډنکې په چوټ سره د هغه په مخ باندې ووایي لکه یعنې حق خبره وکړه لکه شعر واسط په شعر کې هغه یو عالیشان محل تعمیر کو حجاج بن یوسف کله چې هغې تعمیر مکمل شو که نه نو د هغې افتتاح تقریب کې خلکو ته چې دی عام دعوت ورکو چونکې دا عظیم شان محل تیار شوی دی نو لہذا چې هر یو سړی د راشي حاضر دي شي او خپل په زبان سره چې دی تعریفي کلمات دی وي
او دعایي کلمات دی وي نو لہذا هغه عام خلکو ته اجازت ورکو. نو حسن بصری رحمت الله علیه په ځل کې راغله چې اوس موقع د سنیری موقع ده چې د اوس په ځل چې دی د سره چې دی پیغام لکه ځکه د غټ محل تعمیر کړی دی او دارنګې چې په ځل کې واچوله چې زه به ځمه او د سره به چې دی دغه کوم لکه اوس دله به جواب ورکوم لکه. نو سورینی موقع ده چې هات لار نه مې لار نشي لاس نه او دارنګې لاړ لکه نو چې کله لاړ نو خلکو د هغې تعریفونه شروع کړل لکه چې دومره مال دولت وغیره لګول دومره تعریفونه شروع کړ چې د هغې څه حد نه و لکه. نو حسن بصري رحمت الله علیه چې کله د دې مخامخ لاړ نو تاریخ لیکل دي داسې وي دی ویل فقد نظرنا فيما ابتنى اخبث الاخبثين فوجدنا ان فرعون شيد اعطى مما شيد وبنى اعلى فيما بنى ثم اهلك الله الفرعون واعطى على ما بنى وشيد. دي الفاظ ناغه خپل بیان شروع کو په نظر نامه ته مونږ ته معلومه شله دا خبره چې دی فرعون یو زیات مضبوط چې دی خوبصورت عالیشان محل تعمیر کړو ځان لپاره. نو الله تعالی په فرعون له هلاک او دغه محلات هم تباہ او برباد کړو. کاش حجاج بن یوسف ته دا معلومه وي چې په دې کار باندې څومره الله ناراضه دی دنه او د ولې خلق په دوکه کې اچول دی. نو پورا جوش اور ولولې سره یعنی د حجاج خلاف برساویدو ورېدو او دارنګې چې دی الفاظ د هغه د ژبې نه داسې وتل لکه ته به چې تیر وځي د هغه د دغه نه مجمع چې دی ټوله مجمع حیرانه وه او خاموشه وه. ټول سامعین چې کوم که نه اورېدونکي هغې کې یو شخص راغی حجاج بن یوسف باره کې چې کله دا خبرې شروع کړې نو هغه ورته داسې وایي چې حضرت دا خو حجاج بن یوسف ته داسې نه چې نقصان درته ورسي او ته خو برملا داسې الفاظ وباسي د خولې نه چې د حجاج بن یوسف لکه تا چې دی بلکل هغه پرتوګ را اوښکه لکه نو ته داسې لږونې احتیاط کوه. حسن بصري ته هغه نیک دل شخص دا خبره وکړه لکه. نو حجاج بن یوسف ورې دا د دې ملک مشر دی او یو دا دویم دا دی چې مطلب دا دی هغه ډېر غضبناک انسان دی داسې نه چې تا ته تکلیف ورسوي. نو په بل عرض باندې حجاج بن یوسف راغی چې څنګه راغی محل ته او وایي اورېدل چې حسن بصري خو زما سخته بېعزتي کړده او زما د محل تشبیه ورکړی د فرعون مشغل سره چې هغه څنګه مضبوط و لیکن هغه الله تباه کړ هغه بنایي د آبادي نو لہذا ما ته هم داسې ویل. نو دی یو دم حجاج بن یوسف قوم ته تبا لکم وسحقا لکم یا قوم عبد من عبید اهل البصره ويقول لنا ما شاء ان يقول ثم لا يجد فيكم من يردده وينكر عليه والله لاسكنه من دمه يا معشر الجبناء. دا د حجاج الفاظ دي. حجاج تبا لکم وسحقا لکم اے بزدلانو نالایکو زما د نظر نه لرې شئ زما د مخامخ نه لرې شئ وتښتئ. څه د افسوس خبره ده چې د بصري یو غلام چې د غلام زوی دی د پلار هم غلام و د حسن بصري رحمت الله پلار نوم یسار و هغه غلام و د زید بن ثابت د کاتب وحی او د غلام و د چا د ام سلمه ځکه ام سلمه د مور چې د کنیزک په باندې و د چا د ام سلمه رضی الله تعالی عنها. نو دو ته وی چې یو عبد د عبیدنا چې هغه د بصري دی هغه خلق لاو کړ د زما خلاف او زما خلاف بدر دی وی او تاسو د ټس نماز ونشلای تاسو هغه ته جواب ورنکو په تاسو کې دا شوک نشتی ان يردده عليه وينكر عليه چې په هغه باندې رد وکړي په هغه باندې انکار وکړي. نو اے نالایکانو والله لاسقين من دمه زه به تاسو ته د هغه غوینه څکوم اوس په تاسو به د هغه وینه څکوم زه به د هغه سر وملکه او د هغه وینه په تاسو باندې په ګیلاس کې څکوم شربت باندې پیپسي باندې څکوم خیر د هغه د شیشې نه د هغه به وینه به زه تاله پیپسي څکوم لکه اے د بزدلو جماعته اور سترګې کلاو کې واورای زما د قسم په هغه ذات باندې عبرتناک سزا به تاسو ته راکومه آیا څنګه چې هغه آبادي دنیا پورې چې دی هغه تاسو بیا یاد لرئ لکه چې تاسو دومره ټس نه مسو نه کو جلا دې راوبلو هغه په یو کړس کې راورسېد لکه مخامخ ولاړو او هغه ته چې ورشه چې دی جلات راوله یو دویم دا د چمړې هغه چادر راوړه او تلوار راوړه او د حسن بصري پسې اعلان ولېږه کسان یې ولېږل که نه نمایندګان چې ورشه دی حاضر کړئ. نو حسن بصري رحمت الله علیه چې دی هغه لکه رایې واستو
نو چې راوسته نو هغه مطلب دا دی د ټاټ باټ روب سره ناستې خپل په محل کې نو حسن بصري رحمت الله علیه راغی لکه او په اتکړو کې تړلې شوی دی نو چې کله راغی او داسې مخامخ د ولیدو نو دلته حسن بصري څه الفاظ ووی لکه چې هغه الفاظ یې ووی که نه نو بس په ده باندې روب راغی په حجاج بن یوسف روب راغی نو ګوره ما درته وی چې یو شیخ القرآن دی پنډی یو شیخ الحدیث دی کراچۍ او دارنګ یو حسن بصري و چې د غټ غټ خلکو ته لګام ورکړ دی لکه غټ غټ خلکو ته لګام ورکړ دی نو چې کله دی راغی وی ثم ما زال یوسع له ویقول ها هنا ها هنا ها هنا حضرت آئیے دلته راځه خبرې ورته نرموري او مجلس ته کلاوه وی دلته کېنئ والناس ينظرون الی خلق ورته کتل چې مخکې دلته سوي او اوس سوي دي دی خو چې حسن بصري ولید مخکې وی الګ چمړې چې دی صادر راوړ نو چمړې صادر سره راوړی چې زه اوس دی وجنم لک او توره راوړی جلاد راولی لکه نو حضرت حسن بصري رحمت الله علیه راغې ښه اطمینان سره دلته چې دی کېناست په تخت باندې او مجموعې کتل نو دته مسایل شروع کړو دا پلانکۍ مسله څنګه د پلانکۍ مسله څه ونهګه نو حسن بصري ورته د هر مسلې چې دی یعنی مطلب دا دی جواب ورکول شروع کو په ډېر په تسلی سره نو کله چې ډېر متاثره شو نو بیا څه چلو کو بیا هغه ته وی چې یا سید انت سید العلماء یا ابا سعید ته د علماء سردار ابو سعید دا دغه لقب د حسن بصري آیا سمې کړي او بیا وته وی چې ته د علماو کې غټ مفتی لکه نو بیا اتر وختل اتر دغه په ګیره ولګول او دارنګ دغه په کپړو باندې ولګول او ډېر نهایت ادب احترام سره چې دغه رخصت نو خلکو مخکې د سوي اوس د سوي لکه اوس د سو وکړه خلک حیرانو نو دې دربانیانو کې او دربانو هغه چې ما قتل چې کله ته مخکې دا ولید نو چې څنګه حسن بصري روان شو نو زه پسې روان شلم نو زه حسن بصري خواته ورسېدلم ما ته چې یا حسن بصري د چې تسر لبلې خبره خو بله وه د خو د سر قلم کوم په تاسو باندې شربت کوم والله لا اسكن من دمه تاسو باندې بچ دې شربت کوم د شه د دې وینې نه لکه او څومره زه تعجب کوم حیران مچ دې بالکل یو دم بدل شو غټنه ټیکنی پر مجبور ہوگی ورقا امامک او ستا مخامخ رکوع شروع کړه تا ته کته شو جوکاو شو لکه نو دته وی چې د خدا ویلو لکه اوس ته څنګه بچلې دي نو زه خو دې نه اریانم لکه ولی حسن بصري خبره ته چې راتلی نو ستا په دې شونډو باندې څه الفاظ تا شونډې رپېدلې تا سوي دغه وخت کې تا چې دی ولید که نه تا سوي تا دا سوي لکه حسن بصري ورته نو ګوره چې غټ جابر په مخکې ځین دا الفاظ وایي دا حسن بصري رحمت الله علیه تا لپاره نمونه پرېښده هغه حسن بصري وی چې ما ورته وی ما وی په دغه وخت کې ما وی یا ولی نعمتي یا ملازي عند قربتي اجعل نقمته بردا وسلاما علی کما جعلت النار بردا وسلاما علی ابراهیم زما په خولې باندې یعنی دا الفاظو چې ما یا ولی النعمت ملازي عند قربتي اے الہ العالمین چې تا په ما من نعمتونه کړ دي او ته مالک د هر مصیبت په وخت کې راحت ورکوونکی او ټول مخلوق زړه ستا په لاس کې د خدای پاکا الہی حجاز غصه ټنډه کې مال پاره او سلامتی والا وګرځي لکه څنګه تا په ابراهیم علی السلام وو ټنډه کړو یخ کړو لکه وی دغه الفاظ ما ویلو دغه الفاظ نه بعد هغه ټنډه شو هغه څه شو نو الله سبحانه وتعالى زما دعا قبول کړه او دارنګ چې د حجاج بن یوسف غصه په محبت کې بدل کړه لکه محبت کې بدل کا دا حسن بصري بارکه هډیر واقعات دي خو مش نمونه خروار وې دا چې دا یو نمونه د خروار لکه پیښ لکنه خروار ستې دي متل دی ویلکه دا وګوره دا غنم دي نوٹ پټرول قیاس کا دنه چې سدي نو قال سفيان بين الحسن وسلمى انسان النبي صلى الله عليه وسلم قضا في رجل هغه فیصله وکړه په باره د یو سړي کې وتیا جاریه امراته چې خپل دی بیبي یعنی وینځي سره هم بصري وکړه نو په هغې باره کې پیغمبر وی فیصله وکړه قال بیا وی ان استکرهها فهي حره که ته دا بده ګڼې ولې نو دا بیا حره ده آزاد ده ولې سیدتها مثلها او د دې سردار پر مثل دی د دې قیمت په هغه ورکې خاوند ته وي ځکه ستا د بیبي چې دی دغه ده لکه وینځه وه کنیزک وه نو ته هغې ته اوس پیسې ورکوه وین طاوعته او که هغې په خپله یعنې التجا د دې خبرې کړي نو فهي له نو دا چې دی بیا د هغه لپاره شله
د چا لپاره مولا لپاره شله ولی سیدتها مثلها او سیدی لپاره مثل دی یعنی متاغه قیمت واخلي او وین زبدیقه پلار شي. نو قال سفیان فقال ابو بکر الخزیری لعمر سمي لكم الرجل تاسو ته نوم غسه سړي قال الله قال هو قبيس بن خيرس. نو ګور مخکې روایت کې به هم راغی کنه هغه قبيس بن خيرس قال سفيان انما عرفه ابو بکر هغه پیجند ابو بکر ولی لانه من قومه من حذيل ځکه ابو بکر چې هم چې دغه کول حذيل نه ولکا دا چې کوم راوي دي. ان قبيس بن خيرس ان سلمة بن محبق قال قزن نبی صلی الله علیه وسلم فی رجل وتیا جاریه امراته پیغمبر سم فیصله وکړه په بار د هغه سړي کې چې هغه خپل دی بیبي کنيزک سره لونډای سره سو وتی وکړه نو یې نستقراها کو سیدا بدګنی فهیا حره د بیا آزاد ده ولی سیدتها مثلها او سیدی لپاره شیشه دی لکه دغه مثل دی قیمت ته لکه دغه قیمت ته